ملک د نورو برخو په شان په سوات کې هم د الیکشن هواګانې رالوتې دي او سیاسي مشرانو په خپلو هلو ځلو کې تیزوالی راوستی دی. همدغه وجه ده چې نن د سوات په سیمه علاقه یونین کونسل دنګرام سنګوټي په سیمه رشګټه کې د AKS د ځوانانو یو غټه غونډه چې پکې د کلیل سنګر نه راواخله تر منګورې پورې خلکو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. عاصم الله خان په دیره کې جوړې شوې د AKS د ځوانانو غونډې ته د علاقې خلکو په خپله وینا کې وویل چې ډېرې پیرې زموږ د دې درې خلک د سیاسي مشرانو په نارو باندې دوکه شوي دي، لیکن دې پیرې له موږ د خپلې علاقې ازمایلی شوی مشر عاصم الله خان د PK 81 د عوامو د خدمت دپاره رامخکې کړی دی. د یونین کونسل دنګرام سنګوټي ټاکلی شوی ضلعي کونسلر عاصم الله خان د روان الیکشن 2018 دپاره د PK 81 د خلکو د خدمت دپاره ملا وتړله. په دې موقع باندې عاصم الله خان راغلي غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې که زه یم بس دلته نه یم، ستاسو واقعیت هم هلته کس کېنولی، تاسو د سویګیج ډپارټمنټ ته مونږ کس کېنول چې څه مسله راځي یو ورځ دا نشي ویلی چې عاصم خان نه نو د هغه د وجې زما کار ایسار شوی چې څوک راځي ما ته په توجه نشته باغی به کار کېږي. اوس ځوانانو تاسو ته یو خبره کوم که تاسو نن چېرې په دې تیاره کې ناست یې چې بس دا الیکشن به راشي او موږ به لاړ شو د خپل ووټ په دې بایجان له ورکړو یا د عاصم خان له به دا ووټ ورکړو راځو به زموږ ذمواري قبول شوه، نو زما خیال چې دغه زموږ په دغه طریقه باندې به زموږ کار پوره نه شي. د AKS ځوانانو د عاصم الله خان په حق کې نارې ووخرې او د الیکشن د اعلان کولو په خوشحالۍ کې بنګړې واچولې. د علاقې راغلو خلکو څرګنده کړه چې دې پیرې له به د خپلې درې د خپل مشر عاصم الله خان د خپل خدمت او د خپل حق دپاره د پېښور اسمبلۍ ته لیږو. د کیمرامین تاج منیر سره سمه د جمله اجازت ورکوي. په لوی الله مسپارو، د الله په امان.